اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی وای ما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تویل آیا تاسو سره یو کتاب شته چې حضور تاسو له درکړی؟ نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلنا من سره ما سوا د الله پاک د کتاب نه بل کتاب نشته او ما سوا د غپوه نه چې مسلمان سړی ته ورکړي شي او یا ما سوا د اغنا چې ما سره په دې کاغذ کې په دې کاپي کې ما ورتوي تاسو سره په دې کاغذ کې سدي. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل وای په دې کې احکام د دیت دي او دغه رنګه د قیدی احکام پکې دي چې د مسلمانانو نه کافران یو مسلمان 19 یو قیدی کی نو داغه بیان پکې دی چې مسلمانان باغ خلاصي دي کې ثواب او بل مسله پکې دا چې مسلمان به د کافر په مقابله کې نشي قصاص کوله او نبشي وجله. دا د دې حدیث لفظي ترجمه وا تاسو ته مې بلش په وضاحت کړم. دا تاسو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کوي چې شیعاګان او روافض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په بارک وی وای نبی له صلوات و سلام دوی ته یو کتاب ورکړی دی چې هغه نور امت ته نه دی ښودلی، دوی په یو خاص کتاب باندې خاص کړی دي. نو ځکه دا تپوس کوي نور صحابه د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نه دی بارک تپوس کړی ځکه هغه خبره خوره کړو. ناغه ورته وینا موږ سره بل کتاب نشته ما سوا د قران کریم نه او یا ما سوا د په نه چې مسلمان سړی ته ملو شي قرآن او حدیث وګوري او دا غینه مسالې روباسي. داغه مسالې خو ښکارا قرآن او سنت کې نه دا مسلمان د پوهې اندازه ده څومره د چا پوهه سیوای نو دومره مسالې روباسي. او دغه یو کاپی یا یو کاغذ را سره دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د دې توري د لاستي پوری تړلو وې دا کاپی را سره دا کاغذ. نو دی ورته فرمایي چې دې کې سړي وې دې کې د دیت احکام دي مسائل دي او بل د قیدی احکام دي پکې بل دا مسله ده چې مسلمان به د کافر په مقابله کې نشي وجلی. نور موږ سره نور روایتو کې نورم شته نور الفاظ بهرحال دغه کاغذ کې دغه دي. نو ما تاسو ویلو په دې کې یو د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت ته اشاره ده چې د روافض او د شیعاګانو دروغ ته ضرورت ده. د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خپل دومره لوی مناقب دي او دومره لوی فضایل دي چې هغه څوک نشي بیانوله. نو دروغ ته پلو ته او د ځان نه خبرو جوړولو ته ضرورت پکې کم ده، هیڅ ضرورت ورته نشته. دا سي دوی زیاته کوي. دویم نمبر خبره دا ده چې علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل چې موږ سره د الله پاک کتاب ده، یعنی تاسو سره د الله کتاب ده او موږ سره د الله کتاب ده. نو چې د الله کتاب چاته ملو شي نو بس دا کافی ده. او یقینا د قران کریم نه لوی کتاب چرته ده چې مسلمان ته ملو شي نو که هر چاته ملو شي نو دا د هر څه د پاره کافی او شافی ده. او بیا ورته وی او فهم اعطيه رجل مسلم ما سوا دا په هینا چې مسلمان سړی ته ملو شي. ګورئ کنه د دې څه معنا ده چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې موږ سره ما سوا دا هغه په هینا چې مسلمان سړی ته ملو شي نو بل څه نشته. دا څه یادای نو دې کې د علماو مشهور قولونه دوه دي. بعض علما وایي دا علم لدنی یادای، یو علم دی هغه ته علم لدنی وایي. یا علم لدنی څه ته وایي؟ څلورو سيزونو ته علم لدنی وایي چې چاته الله پاک په هوار کې او څلور سيزونه پکې برابر کې بس دا علم لدنی دی. دا ګور ډیرو کم خلکو ته ملاويږي.
هغه څلورو څیزونو کې پهله د الله بندگی ده. ته د الله عبادت کې او د الله بندگی کې د اولنې جز ده. دویم نمبر اخلاص ده. ډیر خلک منځونه کوي او روجي نیسي خو اخلاص پکې نه، نو دا علم لدونی نه ده. نو پهله نمبر د الله بندگی کول، دویم نمبر اخلاص، دریم نمبر یو عمل کول چې د قرآن او د سنت موافق وي. که یو سړی ښایسته عمل کوي خو د دین سره ټکراو لري نو د الله په در کې هغه قبول نه دی. او څلورم نمبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متابعت هم پکې وي. دا څلور څیزونه چې چا کې راجمع شو د الله پاک علم لدونی ورک. یو سړی د الله عبادت کوي، یو بیا په دې عبادت کې اخلاص هم شته. اخلاص څه ته وایي؟ اخلاص دې ته وایي چې صرف د الله د پاره وکړي، مخ او مروات او خلق ته ځان ونه، صرف مقصد دی الله پاکي. یو عالم ته چوي وی تا په عبادت کې اخلاص پیدا کړي و، یو وی دا چل دي چانه زده کو. اخلاص وګران کار دی، مونږ او تاسو منځونه کوو او اخلاص پکې نشته. څنګه اخلاص پکې نشته؟ مونږ او تاسو چې جمعات کې منځ کوو نو یو شان کوو، چې بیا کور ته لاړ شو بیا بل شان کوو. جمعات کې منځ په آرام کوو، کور کې سپیډ سیوای. نو کدا منځ د الله لپاره وای او جمعات کې او کور کې یو شان وکنه. دویم نمبر چې جمعات کې منځ کوو او څوک را سره ولاړی خواته نو یو شان منځ کوو، او چې جمعات کې څوک را سره نه نو بیا بل شان منځ کوو. پته ولګېدل چې دې منځ کې دا خو ته دې سړی ته ځان ښیې. دریم نمبر چې جمعات کې منځ کوو او موږ سره یو عام زمیدار او ساده سړی ولاړی نو یو شان منځ کوو، او که یو عالم یو نیک سړی را سره ولاړی نو بیا بل شان منځ کوو. نو دا خو اخلاص نه دی کنه. ته وایې که زه زر زر منځ وکړم او صحیح منځونه کړم، هسې نه دا مې بې عزته نه کړي یا دا به راته ښه سړی ونه وایي. نو د خلکو مخکې ښه منځ کول او ځان له بیکاره منځ کول، الله دې موږ او تاسو ټول ته بچ کړي. دا ګورې د منافق سړي علامه ده. دی خو د الله دپاره نه کوي. د دې وجې نه زموږ علما وایي که یو امام خلکو ته منځ ورکوي یو شان منځ کوي، خو چې بیا ځان له منځ کوي نو بل شان منځ کوي. نو دې منځ کې اخلاص نشته چې جمع دې ورکوله خو الله ته دې منځ کوو، چې اوس دا ځان له منځ کوي نو دا هم الله ته کوي که نه. نو څنګه د جمع او د عام ساده منځ کې فرق راولي؟ پته ولګېدله چې دا تا د خلکو دپاره کوو. نو په داسې مسایل کې زموږ اکثر ملګري ښکېل دي. قاري صاحب محترم پسې چې ودرېږې نو څلور رکعته نیت به تړې ورپسې، نو زبردست قرت به وایي او زبردست आवाज به روباسي. رستو خلک حیران شي څومره ښایسته आवाज دی. دی په دې پیله رکعت کې څه وایي؟ سورت فاتحه وایي او سورت وایي. خو چې کله آخري دوه رکعتونو ته لاړ شي نو بس 120 دستن ورسوي. پیله رکعتونه دې هم د الله دپاره کول، تش رکعتونه دې هم د الله دپاره کول. پیله کې یو چل کې رستو بل چل کې، پته ولګي چې اخلاص نشته. نو دې څیزونو کې موږ امامان هم ګورې راغلي یو. الله دې موږ او تاسو ټول بچ کړي. زما مقصد د مسایلو ګورې دا نه دی چې زه ښه سړی یم او تاسو خراب سړی نه. پیله زه خراب سړی یم، ځان ته پیله نصیحت کوم او تاسو ته بات کې کوم. ګورئ زموږ علما وایي کم عالم کې چې عمل نه وي نو دی به خلکو ته نصیحت کوي که نه؟ نو او کوي به. دا کم عالم کې چې عمل نه وي او دا خلکو ته نصیحت کوي، د دې مثال داسې دی لکه د ګمبد سر ته چې غوزان ولي. نو چې ګمبد سر ته غوزان ولي ټیک د خلک به هم پې لګي، خو یو غوز به راشي ته به هم پې ولګي. نو د هر عالم او د مقرر غرض به دی چې خدای مام نیک کې، او کوشش دا پکار دی پیله ماته چې پیله په مسله زه عمل وکړم او بعد کې تاسو وکئ. چې زما پې عمل نه وي نو تاسو له به څه مزه درکړي. نو اخلاص ډېر زبردست چیز دی. دریم نمبر ډېر خلک د الله پاک عبادت هم کوي او اخلاص هم پکې ښه سړی او غریب سره د دین او د اسلام علم نه وي، دا ورته پته نه وي چې الله پاک د دې عبادت په باره کې څه ویلي دي، زه به یې څنګه کومه، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې عبادت په باره کې څنګه ویلي دي. نو صحیح طریقه باندې نه کوي نو دا علم لدونی نه دی. ګورئ عبادت هم شته، اخلاص هم شته، لیکن د قرآن او د حدیث موافق عبادت نه دی، دا هم لدونی نه دی. دی وایي زه بس مولیان به خپل کار کوي او زما یو خپل پروګرام دی ملنګي لینډ دی. اکثر دا ملنګیان او چرسیان دا پروګرام ډېر کوي چې عالم ورته مسله وکړي. دی وایي زه بس ته ظاهري علم والا یې او زه باطني علم والا یم. نو زمونږ دریاب د علم جدا او ستا دریاب د علم جدا.
مولانا صاحب خپکیګم دا مسلې جمعات کې کوا زمنګ منګ ته کوم مقام حاصل لنو تا نه نو دا خلک په غلطه دی ګوره قران او حدیث دې لپاره راغلي چې موږ تاسو په عمل کو چې ته ځان نه عمل کین نو څنګه قران او سنت برابر دي نو اکثر الله دې موږ تاسو ټول ته بچ کی نو شیطان نه دی داسې سړی بیا ډیر زور دوکه کوي دا چې د دې روډ نه دی ګاډه ښکته کو بیا خو چې پکم ورالو د مسلمان د عمل معیار قران او حدیث ته چې تا الله پاک د داسې عمل توفیق درکې چې عمل هم کې الله د پاره کې او د قران او د سنت موافقي نو بیا دې کې مزید وره سلورم نمبر د نبی له صلوات و سلام متابعت ډیر خلق عبادت توفیق هم الله ورکړي او اخلاص هم پکې وي او د قران او د حدیث موافق عمل هم کوي خود زړه کې د الله د نبی مینه نه دا سیز ورته نه ملاو نو دام علم لدونی نه دی ګوره عبادت هم کې الله د پاره کې او د قران او د حدیث موافق هم کې خود عقاید او جهان د متابعت او د محبت درک د زړه کې نه لګيږي اس فایده درته نه ملاويږي دا څومره عبادت چې دي دې کې به دا سوچ کې چې یا الله دا زه چې ولاړم دې مونږ کې نو داسې به زمون خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تا ته ولاړو نو خدای زمون پیغمبر به داسې تا ته ولاړو نو زه د ستا عبادت په هغه طریقه کوم چې څنګه زما نبی ولاړو داسې به رکوع ته دا سوچ وکې دا سجدې ته هر عمل چې کې خود نبی له صلوات و سلام د محبت او د متابعت خیال بساته د ډیرو خلکو د عقاید او جهان سره محبتي خو خلک عمل کې نه په عمل د شریعت خلافي وزړه کې وای چې د الله نبی را باندې ډیر ګران دی ډیر امینه دا سي زیاتی جمع خرج دی ګوره تاسو کړئ چې څوک ملمن راشي او تاغه ملمت وي چې ډیر را باندې ګران یو صاحب ډیر لوی احسان دی وک چې زمونږ دی بیٹک ته غریب خاني لراله او زبردست غپ سره لګي خو نه چیرو باسي نو روټي رو باسي او نو اوپر رو باسي هیڅ شی نه رو باسي نو دا محبت ته نو ډیر خلک ظاهري په خلی باندې وای یاره صاحب داسې دی او داسې دی خو لیکن عمل داغي موافق نه کوي نو دا کاریامت نه علم لدونی دا دی چې سلور سيزونه درته الله پاک درکو دا ډیر کم خلکو ته ملاويږي ګوره پهلا نمبر عبادت دویم نمبر اخلاص دریم نمبر عمل او عبادت د قران او د حدیث برابر سلورم نمبر د خپل پیغمبر اتباع دي صحابه ته چې دا دومره لوړ مقام ملاو دا په دې ملاو چې دوی ته علم لدونی ملاو دوی د نبی له صلوات و سلام د اتباع انتهایی خیال ساتل یو صحابي د مدینه منورې نه بهر وروته خپل غلام ته زما اسود راو اسود راو نو کوشا نو یو پټی کې کېناسي د پزان صادر واچو لکه سړی چې بار تکینی او بیا را پاسې دو ا غلام ورته سیب تاسو خو د سماته ونه کو هغه یاو او د سماته نه راته خود دې ځکه نبی له سلام او د سمات کړم سبحان الله نماوي چې د خپل پیغمبر دا سنت هم نه پاتې نشي دې ته اتباع وای ګوره یو بل صحابي دغه مدینه منورې نه بهر راوته اسبانه سور دې غلام ته یې سودرو اسی ودرو دا اسنا کوش پزمکه تیندک وو پزورا غلام ورته وی سیب تیندک دی ولی وو قصدن دی وو و یاو وی دلته زی ورس حضور سره روانو د قضای کې نبی له سلام تیندک والو سبحان الله ما وی چې د پیغمبر اتباع پکار دا چې زم تیندک وام چې نبی له سلام سنت را نه پاتې حالان کې دا فرض نه دی لیکن د اغوی د خپل پیغمبر سره اتباع داسې حد رسول وا چې خپل عادت هم د حضور د عادت سره برابر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چار روټي کړو نو روټي کې ورته اندوانه راوړه ویزه خدا نه خورم وای ولی وای ما نبی له سلام د اندوانې په خوراک لیدل نه دی چې نبی له سلام به اندوانه څنګه خوړه نو چې ما حضور نه دی لیدل نو زه دې کې د نبی له سلام اتباع څنګه وکړې شم نو زه دا اړو د اندوانه نه خورم نو اتباع وي ته داسې الله پاک ور کړو چې د خپل پیغمبر اتباع پکې وا حسن بصری رحمه الله دا یو لوی بزرګ او عالم تیر شوی دی د چې کله وفات کېدو نو وصیت وکړ خپل زامنو ته چې بچانو الحمدلله ما د خپل پیغمبر ټول سنت ادا کړی دي خو ما نه یو سنت پاتې دي هغه دا دی چې نبی له صلوات و سلام با امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهما را وستا او پملا مبارک به سوار کړ او حضور به ورته وی بچانو زه تاسو ته د اوخ سورلې در کوم نو داسې به چکر ور سره لگاو هغه به په وګو باندې سوارو او نبی له سلام ورته د اوخ आवाज کاو وی بچانو چون کې زما د لور بچی نشته نو دغه سنت ما ته نه دی ملاو خو چې کله وفات شم او زما د مرګ نه وروسته زما د لور بچی وشي نو دا بچی به راوړی او زما د قبر د پاسه به کېنوي چې زما د پیغمبر سنت ادا شي
نو چې کله وفات شو به بچی پیدا شو د لور نو زامن راوسته او د حسن بصری رحمه الله د قبر مبارک د پاسه کینول وی د قبر نه د اوخ आवाज راتلو نو هر څه کې اتباع پکار ده نو دا علي سے فرمایي چې ماته هغه په هر کړې شوی دا چې هغه مسلمان سړی ته ملاويږي نو دا علم له دنیا دی نو دا هر چاته نه ملاويږي دیمه معنا د دې لفظ دا چې دا کومه په یادای وې دا هغه په یادای رونو داسې مسائل شته چې قران او حدیث کې اخکاری نه نو چې نخکاری داسې علما دا قید او جهان په امت کې شته چې هغه ته خدای پاک په ور کړی دا مسله باندې یو غیزه نه بیرو باسي ده نو سمانا اجتهاد دروازه د الله نبی کولو کړی دا او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی دي چې ته د قران او د سنت نه اجتهاد کوه د دې وجه نه باج علما وي د علی صاحب سره چې کومه کاپی و په دې کې هغه مسائل چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې قران نه راوستلیو او حدیث نه راوستلیو خدا د هر چا کار نه دی ډیر خلک وي قران او سنت کې هر څه شته نو ټیک دشتي خو هر سړی راوستې نشي ما ته یو سړی رنګ کړو وی قران او سنت کې هر څه نشته مې والے نه هر څه پکې شته خو جګړه پدې کې نه ده جګړه پدې کې ده چې هر سړی په پويږي نه تاله یو سړی لرګي راوړي چې دینه دروازه جوړیږي کنه او جوړیږي پکې خو هر سړی ته دروازه جوړوي شي خپل ماهر ته به وړي دروازه پکې شته چوکاټ پکې شته کړکۍ پکې شته هر څه په لرګي کې شته خو دا خو هر سړی ته نشي راځته هغه پر خپل خلق دی نه ما ته وی مثال وایا چې قران او حدیث کې مسله نه مې الله پاک فرمایي فین طلقها الله وی چې چا خزل درې طلاق ورکړو نو د شریعت مسله دا ده چې چا خزل درې طلاق ورکړو نو دا خزه بل خاون سره نکاح کوي نو چې هغه ول طلاق ورکړي نو بیا دی اول خاون ته روا ده نو الله وی کدي خاون دا خزه په دریم ظلم طلاق کړه نو بیا دی پیله خاون ته روانه ده تر سو پورې چې بل خاون سره نکاح وکي او هغه ورته په خپل طبيعت طلاق ورکړي نو بیا پیله خاون ته دا خزه روانه ده مې دا مسله آیت قران کې شته کنه او یا مې کدیم خاون طلاق ورکړه الله وی نو اول خاون ته روان خو کدا دیم خاون مړ شنو بیا نو روان ده کنه وی او روان ده مې وایا آیت وایا الله وی کدیم خاون طلاق ورکړه نه پیله خاون ته روان دي اسی کدی خاون طلاق ورنکو تی مړ شنو بیا روان ده کنه کدا دویم خاون اسلام پر خو العیاذ بالله کافر شو نو خزه خو جدا کیږي نو اول خاون ته روان ده کنه دا پکشتي نه دا دی علماء دا مسائل راځتلی دي په مکه مکرمه کې مخکې دا سیادتو چې سړی به محله کې وفات شو نو یو سړی به مقررو هغه به سړو له غسل ورکاو هغه ته به غاسل ویل دا خپل پیسې وي اوس هم په خاریو کې بعضوینو کې دا سشتي چې سړی وفات شي دا خپل سړی او چې زنانه وفات شي نو خپل زنانه ادي مړو له غسل ورکوي مکه مکرمه کې دا مسله وا دی دور کې یو مسله پیښه شو مسله دا چې کمی زنانه دی مړو له غسل ورکاو نو هغه زنانه بیمار وا او زنانه بل وفات شو نو بل غاسل خو ونه ناغي سوچ چې دې ټیم کې زده زنانه مړي زنانه ته غسل ورکول شم کنه نو راشه علماء ته پوسو کا نو حرم شریف تراله او د دنیا کلک کلک محدثین 3 لاک او 4 لاک یو روایت احادیث یو عالم تیار ازنانه ورته چې صاحب ز بیمار او زمون په محله کې زنانه وفات شوه ده زه غسل ورکول شم شریعت سوی آیا ورته قسم دې ما ته 3 لاک حدیث یاد دي خدا حدیث پکې نشته چا ورته مال 2 لاک یاد دي چا ورته مال 1 لاک یاد دي خدا مسله مونږ ته نه معلومه زنانه واپس روانه شو امام شافعی رحمه الله راغی هغه علما هغه زنانه ته आवाज کوي راشه وای فقیر او رسیدو هغه زنانه د امام شافعی رحمه الله نه تاسو کې زه غسل ورکول شم کنه ویا ورکا نو خلی محدثینو نو امام شافعی رحمه الله راګر عجیب ده محدث حدیث من ته یاد دی او مسلې ته کې دا کوم حدیث کې راغلی هغه حدیث تاسو ته یاد دی خو مسله ته نشو راځتله وی کوم حدیث ته وی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف کې ناستو جمعات کې او زه هغه وخت کې د زنانو په بیماری بیمارو نبی صلی الله سر مبارک خیرن شو نو نبی صلی الله د خپل معتکف نه د جمعات نه سر مبارک روچت کو په دیوال راواړو نو ما نبی صلی الله علیه وسلم ته سر وینځو نبی محدثینو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دی وخت بیمار وا او حضور ته سر وینځو نو سر پاک شوی او کنو پاک شوی نو کچرته دا بیماری چې په زنانه راشي او دې سره بل سیس چې وینځي او پاکيږي نه نو حضور ته ولی سر نه وینځو ولی وته سر وینځو نو پته ولګیدل چې دا حیض د زنانه په طهارت د غیر کې اثر نه کوي ایو ورته ویرت عجیب سره دا حدیث ماته په دومره طریقو یاد دی موږ ته مسله نشو رسېد دا درته خپل پروګرام دی نو موږ دغه وایو چې هر سړی په قران حدیث چرته پی کلندر سره هم قرآنی او ډرایور سره هم یو هر چا زمیدار سره هم مسلې به روباسي نو مسلې به څنګه روباسي غریب له تلاوت نه ورځي نو دا درته نو دې ځکه وایي چې فهمن اوتیه رجل مسلم دریم نمبر مساله دا ده وې په دې کاپي کې دا دي
چې مسلمان به د کافر مقابله کې نشي وجلی. دا د هغه مسایلو نه دی چې بخاری کې حدیث دی او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک سره دوی مخامخ کړی دی. وی ګوره ستاسو امام د حدیث مخالفت کړی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای وای کافران دو قسم دي. یو داسې کافر دی چې کافر دی خو خپل ملک کې اوسېږي، هغې ته حربي وای. یو داسې کافر دی دی کافر خو د مسلمانانو ملک کې اوسېږي او د اسلامي حکومت ټیکس او جزیه یې منلې ده، هغې ته ذمي وای او هغې ته معاهد وای. کافران چې د مسلمانانو ملک ته راځي د هر حکومت یو خپل قانوني چې ته زما ملک کې اوسېږي ته خو کافر نو دومره ټیکس به جمع کوې نو تا ته به څوک سوی نه، عام د مسلمانانو غوندې ژوند به تېری. نو کافران دوه قسمه دي، یو هغه کافر دی چې حربي دی، کافر هم دی او خپل ملک کې اوسېږي. دویم هغه کافر دی چې کافر دی خو د مسلمانانو وعدې منلې دي او د اسلامي ملک کې اوسېږي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وایي که چېرته مسلمان ولګېده او هغه کافر ووجه چې د کافرانو ملک کې اوسېږي نو دا مسلمان به قصاصا وجلی شي که نه؟ نو نه به شي وجلی. خو که چېرته دی مسلمان هغه کافر مړ کړه چې مسلمانانو ملک کې اوسېږي او د مسلمانانو د اسلامي حکومت جزیه او ټیکس یې منلی دی نو بیا به دا مسلمان وجلی شي. ځکه تا خپل معاهده سره چې د واده کړې وه هغه دې ووجه. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا مسله کړې ده. دوی وایي وی ګوره بخاري کې داسې راغلي، تاسو وایئ چې ستاسو امام د حدیث مخالف خبره نه کوي. دا څه دي؟ ولا يقتل مسلم بکافر، مسلمان به د کافر په مقابله کې نشي وجلی. نو هغه کافر چې کافرانو ملک کې اوسېږي هغه هم کافر دی، چې مسلمانانو ملک کې اوسېږي او د مسلمانانو ټیکس یې منلی دی دا هم کافر دی. نو دا د کافر ټکې دواړو ته شامل دی. او ستاسو امام صاحب وایي چې نه دا چې کوم د مسلمانانو ملک کې اوسېږي نو د ده په مقابله کې به وجلی شي او نبي علیه السلام وایي نه. او تاسو وایي زموږ امام صاحب د حدیث خلاف خبره نه ده کړې. دا څه دي؟ نو د دې دوه جواب دي. یو جواب دا دی چې بل حدیث کې داسې راغلی دي ولا يقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد فی عهده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مسلمان به د کافر په مقابله کې نشي وجلی او هغه کافر به نشي وجلی چې د مسلمانانو ملک کې اوسېږي د هغه کافر مقابله کې چې د کافرانو ملک کې اوسېږي. دا معنا ده. نو که چېرته د کافر نه مراد دلته عام کافر وي چې کوم مسلمانانو ملک اوسېږي دا هم ته مراد وي او هغه کافر هم ته مراد وي چې کوم د کافرانو په ملک اوسېږي. نو په دغه حدیث کې ولا ذو عهد ولې راغلی؟ د دې مسلمان د دې کافر دا نبی علیہ السلام جدا کړی دی او هغه کافر جدا کړی. پته ولګېدله چې د حدیث کې کم کافر دی. دا هغه کافر نه یادوي چې د مسلمانانو ملک اوسېږي، دا هغه کافر یادوي چې د کافرانو ملک اوسېږي. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک خبره د دې حدیث سره هېڅ ټکراو نه لري. دویم نمبر جواب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حجۃ الوداع کې اعلان کړه چې څومره جګړې او قتلونه چا د جاهلیت په دور کې کړي او اوس اسلام راغی نو د جاهلیت د زمانې دعوی به نشي قبلولی. جګړه او مرګ د جاهلیت په دور کې شوی ټول کافران او بیا اسلام راغی، بس چې اسلام راغی هغه تیرې دعوی ټولې ختمې. نو نبی علیہ السلام د حدیث دا مقصد دی دوه کافران دي، دا یو ولګېده بلې ووجنه. نو دا قاتل کافر دی بیا مسلمان شو خو مرګ کم وخت کې کړی د کفر په زمانه کې کړی دی، وروسته مسلمان شوی دی. نو چې وروسته مسلمان شوی دی اوس د هغه مړه کافر وارثان راځي او قاضي صاحب ته وایي چې دا سړی اوس مسلمان شو خو د پیله ګورې زموږ پلار وجلی نو موږ له تې بدل واله. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه مسلمان به چې د قتل کړی دی د کفر په زمانه کې کافر وجلی د هغه کافر په مقابله کې نشي وجلی. د حدیث دا مقصد دی. داسې نه ده چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک او د مذهب سره ټکراو راځي. دا یو علمي خبره د طالبانو سره تعلق لري. خو دې ټیم کې مې تاسو ته لږه حصه ځکه ووي چې تاسو ته هسې نه څوک په لاره کې وایي ګاډي کې وایي چې وروره تاسو ته حدیث وایي. نو بخاري کې دا حدیث درته ویلی دی چې نبي علیہ السلام وایي مسلمان به د کافر په مقابله کې نشي وجلی. ته به وایي او نو ستاسو امام صاحب خو وایي چې وجلی شي. امام صاحب وایي چې کم کافر د مسلمانانو ملک اوسېږي او د مسلمانانو د اسلامي حکومت ټیکس او قانون یې منلی دی کافر دی که چا مړ که نو دغه مسلمان به د ده په مقابله کې وجلی شي. او حدیث کې خدا راغلی چې نشي وجلی. نو تاسو ته جواب یاد شو چې مولانا صاحب ته غلط وی. د حدیث دا مقصد نه د حدیث دا مقصد دی چې مسلمان به د کافر په مقابله کې نشي وجلی. دا کافر نه یادوي چې مسلمانانو ملک اوسېدلی، مراد د کافر نه کافر حربي دی چې کوم د کافرانو په ملک اوسېږي. او یا د حدیث ترجمه دا ده چې دوه کافران دي، یو کافر ولګېدو بل کافر ووجه نو یو مړ شو. دا یو کافر قاتل ژوندی پاتې شو د بیا اسلام راوړه مسلمان شو. اوس دغه مړه کافرانو وارثان راله اسلامي بادشاه ته وی چې د کس خو اسلام راوړه خو د زمونږ پلار وجلی دی
موږ له بدل والا اوس دا مسلمان چې د قتل کړی دی د کفر په زمانه کې سړی وجلی دی اوس به قصاص اخیستلی کېږي که نه؟ نه. د حدیث مقصد دا دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک سره ټکراو نشته. درود شریف وایي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد.